بل تپوس دا کړی دی چې نن سبا چې کومې میوې دي د دې نسبت جنتی میوو سره شته او کنه، او نسبت شته دی خو صرف په نوم کې دی بس. لکه مثلا انار دی نو په جنت کې انار شته، کجوري دی نو په جنت کې کجوري شته، انګور دی نو په جنت کې انګور شته، لیکن د هغې حقیقت څنګه دی هغه بدل دی. د هغې ذایقه ډېره اعلی ده، او هر یو چې خوري یو ځل د انار وخوړو د هغې ذایقه به یو شاني، چې بیا انار خوري د هغې ذایقه به بیا بل شاني. واتو به متشابهه، د دې دوه ترجمې مفسرینو کړي دي. دنیا کې چې څنګه میوه د خوړه جنت کې هم ورکولی کېږي، لیکن حقیقت به د هغې جدایي. او یا دا مطلب دی چې دې نه مخکې د انار خوړلی نو هغسې انار به ده ته بیا ورکړی شي، لیکن د هغې ذایقه به جدایي. دی به وایي چې دا ذایقه خو ما نه ولیدلي. هر یو شی هغه ځای کې جدید دی، لذیذ دی. د انسان د ژوند هره لمحه جدید ده، ځکه چې د انسان فطرت دا دی چې دی په یو حال کې نه پاتې کېږي، خوښ نه. که مسلسل چرګان ورکوي، چرګان یې زړه داسې تور شي چې دی بیا چرګ ته ګوري نو الټۍ ورځي. نو دی نوی نوی شی خوښوي. د جنت که یو شی خوري نو د هغې هر یو څیز ذایقه به دویم څیز د هغې د لومړي نه ذایقه مختلف.